د صحابه سخت زندگی سیر اعلام النبلاء کې امام شمس الدین ذهبي رحمه الله را نقل کړي. و یو ورځ ابو هريره رضی الله عنه په خپل باندې وای، ابو هريره رضی الله عنه وای خرجت يوما من بيتي الى المسجد، وزي ورځ د کور نه اوتم مسجد طرف ته اوتم، الته مې خلک وکتل فوجدت نفرا فقالوا ما اخرجك، ابو هريره چې را وباستلی وای ما ورته ویلي چې والله ما اخرجني الا الجوع، د الله په ذات قسم صرف لوګي را وباستلی ما وګی شی عمر اوتم چې چیرته یو نونې ډوډۍ اخرم لږه خېټه مړه کړم. وی هغې راته وایي والله ما اخرجنا الا الجوع، قسم په الله موږ هم لوګي را وباستلي، دا طالبانو دا صحابه کرامو. ابو هريره رضی الله عنه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته لاړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته مرحبا وکړه. رسول الله مبارک ډېر زیات مهمن نوازو، ډېر زیات میلمه دوستو، مبارک وکلم چېرته میلمنو ته نه تنګېدلو. وی راته وایي ما جاء بكم هذه الساعه، ای صحابو په دې ناوخته ټیم باندې څه شي راوستئ، ولې رالی؟ ورته ویل رسول الله مونږ وږي شوي یو، ډېر زیات وږي یو، الله پیغمبره ډېر وږي لږ څه راباندې وخوره چې لږ خېټه لږه مړه کړو. ابو هريره رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خانک یو تال کې کجورې را وباسلې، ټولو صحابو ته دوه دوه کجورې ورکړي، دوه دوه کجورې ورته ورکړي، دا دوه دوه کجورې واخلئ، دا وخورئ، اوبه ورپسې وڅکئ، نن ورځ به ستاسو دپاره دا کافي شي. ابو هريره رضی الله عنه وایي ټولو صحابو دا دوه دوه کجورې وخوړلې، ما یوه کجوره وخوړله، اکلت تمرة، یوه کجوره مې وخوړله، وخبأت الاخرى، او بله کجوره مې پټه کړله. راته وایي ابو هريره ولې دې ټولو صحابو دوه کجورې وخوړلې اوبې ورپسې وڅکئ، څنګه چل دی تا ولې دا یوه کجوره وخوړه یوه کجوره دې پټه کړله په لاس کې؟ ما ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا لامي، دا یوه کجوره مې چې پټه کړه دا زه مور ته وړم، مور مې وږې ده، مور مې په کور کې ډېره وږې ده، ځکه د لوږې په حالت کې زه راوتلی وم، رسول الله مبارکه دا به زه هلته ویسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ابو هريره زه خیر دا اخره، او زه به ستا مور ته به دوه کجورې نورې درکړم. زما عزیزان ورونو دغه تکلیفونه و، دغه زحمتونه و، دا غریبي دا ګوره د پیغور خبره نه ده، دا غریبي کله هم د پیغور خبره نه ده. د مالدارانو نه به الله رب العالمین غریبانان مخکې جنت ته بوځي، او دا د الله رب العالمین یو نظام دی. ګوره الله رب العالمین دا نظام چلی، که چېرته الله رب العالمین دا ټول خلک مالداره پیدا کړي وي، دی به دا نظام نه وی چلیدلی. ګنې کېنې عقلمند خلک کېنې، ټول عقلمندان دې په دې باندې سوچ وکړي. یو داسې سړی دی راشي چې هغه وایي چې ټول خلک دې مالداري او دا نظام دې وچلېږي، دې نظام نه چلېدل. که چېرته هر سړی مالداره وی نو څوک به کوهي ته کوزېدل، کوهي ته څوک هم نه کوزېدل، چا به تاله ټاټکي خېجول چې لنټر درته جوړ کړي، نو هر سړی به پوره من وی، نو یو به ویل تېره له وکړه زه پیسې درکوم، بل به ویل تېره له وکړه زه به پیسې درکړم، نو دغه بازاري به شروع وي، بیا به دا نظام نه چلېدلی، نو په دې باندې دا نظام چلېږي. نو دې وجې نه الله رب العالمین وایي ای پیغمبره ای مؤمنانو چېرته دا د کفارو دغه ګوره دا مالدارتوب دا مو ګوره چېرته په دوکه کې وانه چوي، په دې مالدارتوب باندې ګوره چېرته دوکه نه شي، بس دا لږه زندګي ده، به د دې خلکو سترګې پټېږي، دا خلک دا یو ورځ ما ته راځي، یوم یقوم الناس لرب العالمین.